أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم سورة البقرة رکوع نمبر 12 آیت نمبر 102-103 په دې يهوديانو کې بعض خلک داسې وو چې هغوی به جادو کولو جادوګر وو کوډګر جادوګر وو او د دې جادو نسبت به حضرت سلیمان علیه السلام ته کولو چې دا جادو زمونږ پلار نیکونو د حضرت سلیمان علیه السلام نه زده کړی دي او سلیمان علیه السلام به خلکو ته جادو ښودو نو دا مونږ چې کوم جادو کو دا پیغمبري جادو دی د الله تعالی په پاک پیغمبر باندې به دومره غټ بهتان لګولو تور به په لګولو الله جل شانه په دې آیت کې د حضرت سلیمان علیه السلام پاکی او براءت ذکر کوي بیانوي او د دوی د دې خبرې رد کوي چې دا دوی کوم جادو کوي دا حرام دی د الله د طرف نه او د الله پیغمبر حضرت سلیمان نه کفر کړی دی او نه چاته جادو ښودلی دی دا دوی چې کوم جادو کوي دا کفر دی او دا جادو شیطانانو خلکو ته ښودلی و د هغه زمانې یهودیانو ته شیطانانو ورښودلی اوسیبه د حضرت سلیمان علیه السلام زمانې نه لږ غوندې کې مخکې دغه نږدې زمانه کې په عراق کې یو ښار بابل ښار به ورته وي بابل د دې ښار نوم په دغه ښار کې پیغمبران الله جل شانه رالیږلي وو دغه قوم ته دغه ښار په خلکو کې جادو ډیر زیات و او جادوګر دومره حد ته رسېدلي وو چې په جادو باندې به هغوی د خلکو د سترګو پړوان دي دومره ناشنا کارونه کول چې خلک به ورته حق حیرانه پاتې شو او د الله تعالی د طرف نه چې کوم پیغمبران راغلي هغه پیغمبرانو به د الله په حکم باندې خلکو ته معجزې ښکاره کولې پیغمبر به معجزه ښکاره کول او جادوګرو به جادو ښکاره کولو نو د عوامو خلکو ذهنونه منتشر شول ګډوډ شو په جادو کې او په معجزه کې فرق نشو کولی چې دا معجزه کوم یو ده او دا جادو کوم یو دی جادو دومره زیات شوی او دومره یې اثر خور شوی اوسیبه چې خلک د جادوګرو په جادو کې راګیر شول نو د پیغمبرانو معجزې ته به جادو او د جادوګرو جادو ته به معجزه وي هغه پیغمبرانو تکذیب یا شروع کو او جادوګرو ته به وي یاره دا ډیر د زمانې زبرګان خلک دي دا رسېدلي خلک دي ته وګوره دا دوی چې کوم کار کوي دا د انسان د وسه بار کار دی دا انسان نشي کولی خلکو جادو کې او معجزه کې فرق نشو کولی اوس پیغمبر د حق دعوت لپاره الله را لېږلی دی پیغمبر به خلکو ته معجزه ښکاره کوله او د الله تعالی احکامات به بیانول اوس دا معجزه او د پیغمبر د الله تعالی د طرف نه چې کوم احکامات بیانول دا ډیر پاک کارونه وو
او دی جادوګرو چې دا کم جادو کولو دا ډیر نجس پلیتا او ګنده کارو حرام کارو. پیغمبر با دعوت چلولو. اوس که پیغمبر د دعوت او د معجزو سره خلکو ته جادو ور بیانولو او خلکو ته د دې خبرې وضاحت کولو چې دا زه کوم ښکاره کوم دا معجزه دی او دا پلان کې جادوګر چې کوم کار ښکاره کوي دا جادو دی. نو د پیغمبرانو د خولې ډېرې پاکې وي، پاکان خلک او الله تعالی د دوی د ژبې مبارکې د دغه ګنده او د دې پلیتو کارونو نه پاکې وساتلې. پیغمبرانو ته وی چې تاسو خپل دعوت چلوي او معجزې ښکاره کوي خلکو. اوس دوه کسان چې د هغوی په خپل منځ کې اختلاف راشي، دلته د پیغمبرانو د جادوګرو په منځ کې اختلاف راغلی، نو دا دواړه په خپل منځ کې سره فیصله نشي کولی، یو بل نه مني یو بل نه مني. د فیصلې دپاره درېمګړی پکار وي. الله جل شانه دې ځای کې د پیغمبرانو د معجزې او د جادوګرو د جادو په منځ کې د فرق راوستو دپاره او د معجزې او د جادو د جدا کولو دپاره دوه فرشتې بابل ښار ته د انسانانو په شکل باندې راولېږلي، یو هاروت او یو ماروت. دا د دې دوه فرشتو نومونه او دې دوه فرشتو کار داو چې دوی به خلک راجمع کړل ځان ته او خلکو ته به د جادوګرو د جادو حقیقت ښکاره کو چې د جادو دا طریقه ده او په دې طریقې سره چې یو عمل وکړي شي دا به جادو وي او دا حرام او ناجایز کار دی. او د پیغمبرانو د معجزو حقانیت په ښکاره کو چې په دې طریقې سره یو کار وشي نو دا به د پیغمبر معجزه وي او دا سړی به حق پرسته پیغمبر وي، حق به وي. د دې کس خبره به مني او د دې کس خبره به نه مني. خلکو ته یو میزان، یو تله چې څه ته ویل کېږي، خلکو ته یو طریقې کار ورښودو او خلکو ته د دې خبرې وضاحت وکړلو چې د پیغمبر معجزه څه ته وایي او د جادوګر جادو څه ته وایي. او باقاعده به خلکو ته د جادوګرو هغه جادو هغه منتر هر څه به ورته واضح کړل چې ګورې دا خبرې ځان سره ذهن کې واچوي او دا یادې کې په دې طریقې سره چې یو کار وشي دا به جادوي. نو بیا به خلک راجمع شو، دې دوه فرشتو له به راغلل. نو دوی ته به وي د جادوګرو هغه جادو مونږ ته وښایې دا جادو څنګه وي. نو فرشتو به ورته وي مونږ تاسو ته جادو ښایو، د جادوګرو د جادو د حقیقت نم خبرو، جادو په دې طریقې سره کیږي، خو یاد وساتئ مونږ الله را لېږلي یو ستاسو د امتحان او د آزمایش دپاره. دا جادو که تاسو زده کوئ نو د دې دپاره یې زده کې چې د پیغمبر په معجزه او د جادوګر په جادو کې فرق راشي او فرق واضح شي، دې دپاره یې زده کې. او د دې دپاره به جادو نه زده کوئ چې ګورې یو چا ته پکې نقصان ورسوي، یو چا ته پکې ضرر ورسوي، د یو ښځې او د خاوند په منځ کې پکې جدایي راولې، رور د رور نه پکې جدایي راولې، په قام قبیله کې په کلي اولس کې په خلکو کې دشمنی او طرفګني د دې جادو په زور باندې پیدا کړي. داسې به نه کوئ. مونږ درته جادو ښایو خو دا جادو مونږ صرف دې دپاره ښایو چې تاسو د جادو د حقیقت نه خبر شئ، جادو او معجزه کې فرق وپېژنئ. د دې دپاره دا دوه فرشتې راغلي وي او خلکو ته به د جادو د حقیقت بیانول. خلک براتلل، بعضې پکې شرپسنده خلک و بدبخته، نو ځان نه به یې نیکان او زبرګان جوړ کړل. د فرشتو نه به د جادو حقیقت معلوم کو، د جادو طریقې کار او منتر هر څه به یې زده کړل، بیا به لاړل نو هغه جادو به د حرام او د ناجایز کارونو دپاره بیا استعمالو او دغه خلکو بیا دغه جادو خور کو. او دا یهود چې کومو دوی ته هم دغه جادو د پلار نیکه په واسطې باندې را رسېدلي اوسې او دغه خلکو باقاعده بیا کتابونه ولیکل په جادو باندې د حضرت سلیمان علیه السلام په دور کې، او دا جادو یې بیا خورولو، حرام او ناجایزه کار یې کولو. یاد وساته جادو په څو قسمه باندې دی. یو جادو داسې دی چې په هغې کې کفري کلمات وي، هغه الفاظ هغه ټکي چې جادوګر د خولې نه ادا کوي نو هغه کفریه کلمات وي، کفریه او سمنتر وي
او د هغه منتر او د کفري کلماتو په زور باندې دی یو کار کوي. یو جادو په دې طریقې سره کیږي، یو جادو په دې طریقې سره کیږي چې په هغې کې د شیطانانو نه او د سرکشه پیریانو نه مدد واخیستی شي، او د شیطانانو نه او د سرکشه پیریانو نه چې مدد اخلي نو د هغې دپاره بیا جادوګر مختلف طریقې اختیاروي، لکه بوتانو ته سجده وکړي نو شیطانان خوشحاله شي، د بوت په سجده کولو باندې شیطان خوشحالېږي که نه، نو بیا شیطان راشي او دته دغه سحر او د ده هغه اثرات هغه سرته رسوي، هغه کارونه سرته رسوي. یا یو ناحق قتل وکړي شي، یو څوک بې ګناه ووژلی شي او د هغه د وجود تازه وینه راواخیستی شي او په هغې باندې بیا سحر او جادو کیږي. دا د جادو یو طریقه دا وي. یو طریقه دا وي د جادو چې هغې دپاره یو زناور د هغه د یو وجود خاص غوښه راواخیستی شي او په هغې باندې سحر او جادو کوي. د یو جادو د کولو طریقه دا هم وي چې په مقبره کې یو تازه مړی دفن کړي شي نو دا جادوګر قبرستان ته ځان ورسوي، قبر راکولو کی، خازی لري کی او مړی بې لباسه کی او بیا هغې سره هغه چې کوم د دوی طریقې کار وي هغه حرام کارونه کوي، هغې باندې دا جادو کوي سیبه. او د دې نه علاوه نور ډېرې خطرناکې طریقې د سحر او د جادو په دې کتابونو کې ذکر شوي دي سیبه. کله کله دا جادو چې بنده کوي یو جادوګر یې کوي، د دې اثر دا وي چې د یو څیز حقیقت ورسره بیخي بدل شي. جادو دومره خطرناک څیز دی چې د یو څیز حقیقت ورسره بدلیږي سیبه. لکه یو انسان دی او جادوګر په ده باندې جادو کی نو د ده دا جادو دومره زورور وي چې د دې انسان نه خر جوړ شي، شکل او حیعت او حقیقت یې غون بدل شي. یو لرګی راواخلي او په دې جادو کې په هغه جادو په زور باندې د هغې نه کاڼي جوړ شي سیبه. دا جادو دومره اثر انداز کیږي سیبه. او یو جادو دا وي چې هغه د یو څیز حقیقت خو ورسره نه بدلیږي خو د انسان په ذهن باندې اثر وشي، د ده سترګو باندې اثر وشي نو د ده دا دماغ دا جادوګر کنټرول کی سیبه. نو په ظاهره یو څیز یو شانتي وي او ښکاري ده ته بل شانتي، دې ته نظربندي ویل کېږي، تخیل. د هغه کې د میلو کې دا مداریان دا چل کوي سیبه. او دا د دوی د لاسونو مهارت وي، تیزی وي، په هغې سره ستا نظر په خپل کنټرول کې واخلي. لکه د موسی علیه السلام په زمانه کې جادوګر راغلل، پړي او کونټې لرګي یې وغورځول او په هغه ناسته مجمع ټولو باندې خپل جادو وکړو. د جادو اثر دا و د خلکو ته هغه پړي او هغه کونټې هغه لرګي هغه ورته ماران ښکارېدل چې ماران دي او ټوپونه وقي داسې چجې وقي تاویږي، حالانکه په حقیقت کې زم نو لرګي و پړي وسیبه. دا تخیل و نظربندي وسیبه. نو یو جادو دا هم دی. جادو حرام دی، یادو ساته. هغه جادو چې په هغې کې کفري کلمات وي، منتر وي، چورلټ حرام دی او بنده پې د ایمان نه خلاصېږي، ښځه پې طلاقېږي. داسې جادو چې هغې کې د سرکشه شیطانانو نه او د سرکشه جناتو نه پیریانو نه مدد واخیستی شي، دا هم حرام دی. داسې جادو چې په هغې کې یو ناحق قتل وکړي شي او وینه راواخیستی شي، یا د یو زناور یو خاص غوښه استعمال کړي شي، یا یو بل څه داسې طریقه غیر شرعي اختیار کړي شي، دا حرام او ناجایز دي. دا نظربندي تخیل که په دې کې خلاف شریعت کار وي او خلاف شریعت الفاظ پکې استعمالېږي، دا هم بیا حرامېږي سیبه، ناجایز کېږي. جادو په هر انسان باندې اثر کوي. که یو پیغمبر وي، پیغمبر هغه باندې د جادوګر جادو اثر کوي، یادو ساته. خو پیغمبر باندې د جادو اثر صرف په جسم باندې کیږي او دنیاوی کارونو کې کیږي. لکه پیغمبر علیه السلام باندې د لبید ابن اعصم یهودی دوو لوریانو جادو کړی، نو د هغې اثر د حضور پاک په وجود مبارک شوی، وجود کې کمزورتیا راغله او دنیاوی کار کې د حضور پاک ذهن بلګ متاثره کېدو. یو کار به نو کړي، ذهن ته به راتلل چې دا کار مې کړی دی،
یو کار به کړی ذهن ته براتلل چې دا کار مې نه دی کړی دنیاوي کارونو کې پیغمبر باندې جادو اثر کوي دینی کارونو کې احکامات شرعیه کې پیغمبر باندې جادو ذره برابر اثر نه کوي لکه که یو څوک په پیغمبر جادو کې نو پیغمبر باندې احکامات شرعیه کې اثر نشي راتلی چې هغه د الله تعالی په حکمونو کې خطا شي او بل څه بیان کې داسې نشي کېدی نو دې آیت کې د دې خلکو د دې سحر او د جادو دا واقعه ذکر کیږي او بیا په دې باندې رد کیږي یادو ساته دلته زمونږ د عام او عوامو نه دي یو قصه مشهوره کړې ده وی په عراق کې یو خارو بابلو دا غزه خلک چې کوم ډیر نیکان خلکو نو یو دوه فرشتي الله لاړل او الله ته وی چې دا انسانان چې دا کوم عبادتونه کوي دا خو مونږ کول شو دا خو څنګه کار نه دی نو الله وتوی چې نه دا انسان چې کوم عبادتونه کوي دا تاسو نشئ کولی نو فرشتو وتوی چې یا الله مونږ نه انسانان جوړ کا مونږ به ته خایو چې مونږ د انسان نه عبادت کو نو الله تعالی دغه هاروت او ماروت دوه فرشتونه انسانان جوړ کړل او دوی دنیا ته راولېږل نو په بیا په دغه خار کې زهرا نومي یو ښځه وه نو دا دواړه فرشتې د سړي په شکل چې راغلي وي په دغه زهرا ښځې باندې مینې شوې او هغې سره عاشقي معشوقي شروع کړه او بیا د هغې نه د زنا مطالبه وکړه نو هغې ورته وی چې داسې خو زنا زه نشم کولی او زما یو دوه شرطونه دي ورته وی چې شراب وڅښې نو بس بیا به ټیک ته بیا به ستاسو خواهش زه پوره کړم نو هغې دواړو چې کوم دي شراب وڅښله او د شرابو نه پس بیا هغه زهرا ښځې سره بدکاري وکړله او د هغې نه پس بیا هغه ووجله بیا ورته د هغې خپلې ګناه احساس وشو نو الله ته په سجده باندې پرېوتې چې یا خدایه پاکه واقعي دا خو موږ نه ډېر غلط کار وشو او انسانان چې کوم عبادتونه کوي دوی یې کولی چې موږ دا نه شو کولی نو الله ورته وی چې اوس دله سزا د سزا د اوس په دنیا کې درکم که په آخرت کې درکم نو فرشتو ورته وی چې یا الله بس آخرت کې خو سزاګانې ډېرې ګرانې دي او بس دنیا کې سزا راکړه نو بابل ښار کې یو کوی دی او دا دواړه فرشتي الله بې لباسه کړي دي او هغه کوی کې څوک وایي چې د ژبې نه راځوړندي دي او څوک وایي چې د ویښتو نه راځوړندي دي دا اکو بکو سرسندکو غامې لاړه پتره دا د ځان ځان نه دا قصې د کتاب البطن نه صاحب دې خلکو جوړې کړي دي نو یاد وساته د هاروت او د ماروت په باره کې دا قسمه واقعات یا د دین علاوه نور واقعات چې هغه زهرا ښځه وه او هغې بیا چې کوم دی دوی ووجله نو د هغې روح چې کوم دی اسمان ته لاړو میاشت کې یا کال کې یو ستوري دی داسې را زرغون شي رانما شي او سم پړقېږي او ځلیږي دا هغه زهرا بیبي ده نو زهرا بیبي اسمان ته وخته او فرشتي په پیږې راځوړندې شوې څه عجیبه منطق نه دي صاحبه دا د دې خلکو واقعات دي صاحبه نو دا د هاروت ماروت په باره کې دا قسمه واقعات دا اړتو پړتو صاحبه د دې به یقین نه کې دا اسرائیلي واقعات وي او د دې شریعت سره او قرآن سره هېڅ قسمه تعلق نشته هاروت او ماروت دوه فرشتې وي الله په بابل ښار کې نازل کړي وي راکوزې کړي وي خو د دې امتحان دپاره خلکو ته د معجزي او د جادو په منځ کې د فرق بیانولو لپاره نه چې د دې نورو کارونو دپاره واتبعوا دا یهودیان یادوي په دې ځای کې واتبعوا او د یهودیانو اتباع کړي وه ما د هغه څه تتلو الشیاطینو چې لوستلو شیطانانو علی ملک سلیمان په بادشاهت د سلیمان علیه السلام کې ویه د شیطانانو او د جادوګرو کتابونه لیکلیو نو حضرت سلیمان علیه السلام بیا دا کتابونه د ټولو جادوګرو نه راټول کړل او هغه د دوی چې کوم ځای کې شاهي تخت و د هغه تخت د لاندې یې په ځمکه کې ښخ کړل د پاسه پې تخت پروت و چې څوک یې واپس وانخلي په ځمکه کې دفن کړل او هغه جادوګر یې قید کړل او هغه شیطانان یې هم قید کړل سلیمان علیه السلام ته الله دا طاقت ورکړی نو چې کله حضرت سلیمان علیه السلام وفات شو نو دغه شیطانان او ابلیس د خلکو ذهنونو ته دا خبرې ورواچولې وسوسې ورواچولې چې د سلیمان علیه السلام دا تخ اوچت کړي او د ځمکه وکنوي نو چې خلکو ځمکه راوکنوله نو هلته هغه د جادو کتابونه راووتل نو شیطان او ابلیس خلکو ته وی هم کتو د جادو زور د سلیمان چې دا دومره لوی بادشاهت کولو د دې کتابونو د جادو په زور باندې کولو
نو خلق وی چې واقعي دا جادو خو ډېر خطرناک. وګوره سلیمان علیه السلام په شانتي پیغمبر جادو کول او بادشاهت یې کول په دنیا. نو هغوی د سلیمان علیه السلام په نوم باندې دا جادو خورول شروع کړل چې دا جادو خو د سلیمان میراث دی. نعوذ بالله. نو جادو کفر دی. الله جواب کوي وما کفر سلیمان او حضرت سلیمان علیه السلام جادو نو کړي. وما کفر سلیمان او حضرت سلیمان کفر نو کړي ولکن الشیاطین کفروا لیکن شیطانانو کفر کړیو. جادو با شیطانانو کولو. يعلمون الناس السحر چې خودلو به خلق ته جادو. وما انزل واتبعوا ما تتلو الشیاطین. دغه ما او داما دا په خپل منځ کې په معنا کې یو شانتی دي. دلته مو سره واتبعوا ټکي محذوف دي. زمونږ د علم په کتابونو کې دي ته وایي معطوف علی. نو څنګه چې واتبعوا الته دي داسې بدلتم دي نو معنا به داسې وي. وما انزل او يهوديانو اتباع کړي وا ما د هغه څه انزل چې نازل کړي شویو علی الملکین په دوه فرشتو باندې ببابل په بابل ښار کې هاروت او ماروت چې هاروت او ماروت دوه فرشتي وي. وما يعلمان او دغه دوه فرشتو به خودنه نکولا من احد هیڅ شاتهم حتی تردی یقولا چې او به ویل ورته انما نحن فتنه یقینا مونږ امتحان او آزمایش یو. الله امتحان د پر را لګلیو. فلا تکفر نو بس ته کفر مکوا یعنی دا جادو مزدا کوا او خلکو ته په ضرر او نقصان مرسوا. نو دغه خلکو بس کولو فیتعلمون نو دغه خلکو بس د کولو منهما د دغه دوه فرشتونه ما هغه څه یفرقون به چې د هغې په ذریعه به جدایي راوستله بین المرء و زوجه د سړي او د هغه د ښځې په منځ کې د ښځې خاوند په منځ کې به جدایي راوسته. دې زمانه کې ډېر فتنهګر خلک دي صاحب شرپسند خلک دي کوډو او جادو پسې ګرځي. چته مور د زوی نه جدا کوي رور د رور نه جدا کوي د ښځې د خاوند په منځ کې نفرت او دشمني پیدا کوي. او یو څو خبرې مې دماغ ته راغلې خو سبق رانه اوږدېږي. نو دا قسمه خلک چې کم دي که نه چې دا کوډ او جادو کوي او د پلار او د مور او د بچو په منځ کې جدایي راولي یا د ښځې خاوند په منځ کې نفرت پیدا کوي یا د رونو خویندو په منځ کې یا د رشته دارو په منځ کې دا ټول د دغه یهودو د نسل نه دي. هسې په نوم به مسلمان وي نور دا بس سوچا او مغه نسل دی صاحب دا ګورې ښه کار نه دی. نو دا کوډګر او خاص کر دی ښځو ته وایم دی زنانو ته دی پیرانو پسې او دی مندرونو پسې او دی زیارتونو پسې اول هلته کوډګر دی او داسې جادو به پې دله کوم چې سټ وټ پې کم داسې سره دله سټ وټ پې کم دله. نو د دې څیزونو نه صاحب قلار شي دا خپل منځونه د عبادتونه د ایمانونه ځان له مه خرابوي. د دې کوډو جادو نه واوړئ صاحب او دې خلکو ته دا شر او دا نقصان مه رسوئ. د دې په ځای چې ته د خیر ښېګړې کار کوې خدای ته توبه استغفار شي. وما هم بضارین به او نو دوی ضرر رسون کی پدی جادو سرا من احد هیڅ شاته هم الا باذن الله مگر په حکم د الله تعالی سرا. ويتعلمون او دغه خلکو بس د کول ما هغه سو یضرهم چې دوی ته ضرر رسول ولا ينفعهم او هیڅ فائدې دوی ته نه ورکولا. فائدې پکې هیڅ نه وه د دنیا هم پکې دشمني او طرفګني وه او د آخرت خو عذاب وو. ولقد علموا او په تحقیق سره هغوی ته معلومه شوې وه دا خبره لمن اشتراه چې څوک واخلي دی جادو لره څوک زده کړي دی جادو لره ما له نو نه به وي د ده دپاره فی الاخرة په آخرت کې من خلاق څه حصه د ده دپاره په آخرت کې هېڅ حصه او ثواب نشته. ولبئس ما او ډیر بد و هغه څیز شروا به چې هغوی خرڅ کړل د هغوی په بدل کې انفسهم خپل ځانونه ایمان او ځان یې خرڅ کو او جادو او کفر یې زده کو. لو كانوا يعلمون کاش دوی پیدلی پدی خبره باندې کاش دوی پدی خپل ګټ او تاوان باندې پیدي خو بس اساس وړاند کانه شي ویو سبا. ولو انهم امنوا دې کې الله تعالی اوس دوی ته ترغیب ورکړي چې ایمان یې راوړي وي نو دې کې به ډیره فائدہ وا. ولو انهم امنوا او کچرته دوی ایمان راوړي وي واتقوا او تقوا یې اختیار کړی وي لمثوبه نو ډیر ثوابونه به مندلی وي ډیر ثواب به ورکړي
کړی شوی من عند الله د الله د طرفنا خیر غورا بهترین لو كانوا يعلمون کاش چې دوی پوهیدلی په دې خبره باندې سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين